زما د ایمان او د عقیده ډیرو معزز او حاضرین او مسلمانانو ورونو، دا دین الله جل شانه مونږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعہ را لېږلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړی او هغه امت ته بیان کړي. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی محدود و. دا تقدیر الهی کیو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په خپل مقرر وخت وفات کیږي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه برستا د دین اشاعت د دین خورول سوک کوي. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه ورکړیو. صحابي هغه چاته وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی په هغه ایمان راوړی او په حالت د ایمان کې وفات شیدې ته صحابي وای. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما صحابه دستور پشان دي، په هر ستوري لار مندشي. نو هر صحابي پسې چې تاسو لاړ شئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو لار مندون کې شئ. لکه څنګه چې الله جل شانه د انسانیت د هدایت د پاره 1,40,000 کم و بیش پیغمبران را لېږلیو، دقه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی 1,14,000 یا 1,40,000 صحابه ورکړي. بیا د صحابه نه وروسته هغه خلق یو زمانه دا سراله چې صحابه ټول وفات شو، ختم شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلی ناسو صحابه ته و فرمایل د نن نسل کال وروسته به په موجوده خلکو کې هیڅ کم نه، په مخ د ځمکه چې څومره خلک دي 100 کاله بعد به په دې کې هیڅ کم نه، ټول به وفات شوي. نو زمانه رااله صحابه کرام ختم شو، ټول وفات شو. نو د هغې نه وروسته چې کوم خلک پاتې شو هغې ته تابعین وایي. تابعین څومره و؟ 4 لکه تابعینو. تابعی هغه چاته وایي چې صحابي لیدلی او د هغه نه استفاده کړي، د هغه نه دین او علم زده کړی، دې ته تابعی وایي. نو صحابه کرامو د دین د پاره لوی قربانای ورکړي، ورسره تابعینو د دین د پاره لوی قربانای ورکړي. د هغې نه وروسته بیا هغې ته تبع تابعین وایي. حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خیر القرون قرنی، په دې زمانو کې بهترینه زمانه زما زمانه ده. د نبی علیہ السلام زمانه کومه زمانه ده؟ د نبی علیہ السلام او د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، د دې ټولو زمانه ته د نبی علیہ السلام زمانه وای. ځکه عالمان وای قرنی کې قاب کې د صدیق زمانه ته اشاره ده، او قرنی کې چې کمرا ده دې کې د عمر زمانه ته اشاره ده، نون کې د عثمان زمانه ته اشاره ده، او یا کې د علی زمانه ته اشاره ده. ځکه دا هر یو حرب د صدیق او د عمر او د عثمان او د علی د نمونو اخرنه حرب دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ثم الذین یلونهم، بیا د دې پسې هغه خلق دي چې دې ته نږدې دي چې تابعین دي. ثم الذین یلونهم، بیا خلق دي چې هغوی ته نږدې دي چې هغه تبع تابعین دي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بیا به دروغ ډیر شي او نه حق قسمونه به ډیر شي، بی دینی به ډیر شي،
او فسق او فجور په خلکو کې ډیر چې بچا به بیا صحیح اعتماد نشي کېدی. نو دا دین ګورئ الله تعالی داسې کولی شو چې جبرئیل علیه السلام ته قرآن کریم ټول ورکړی وی لیکل شوی او ورته ویلی وی چې د کعبې دروازه کې دا رازوړن کا او په هغې کې دا د مکې خلکو ته لیکلي وو چې دا قرآن مې درولېږه که دا او نه مانه نو ښه به نه وي، خو خدای داسې نه دي کړي. دو څیزونه ضروري دي، یو دین ضروري دی او یو هغه څوک ضروري دی چې چانه ته دین زده کې. دین ته کتاب وای او چانه چې ته دین زده کې هغې ته استاذ وای. دا دواړه ضروري خبرې دي. موسی علیه السلام ته خو خدای تخته یې ورکړې د تورات، کوه تور نه لیکل شوی تورات ورکو، خو ورسره موسی علیه السلام هم و. دا تخته د اسمان نه را نازلې نه کړې بنی اسرائیلو ته ډایرک، بلکې موسی علیه السلام ته ورکړې چې دا بنی اسرائیلو ته ورکا. ځکه د دین پر را رسېدلو کې واسطه دا ضروري خبره، دغه واسطه به استاد معلم وي. نو دا دین ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم په توسط او د هغه په ذریعه خدای موږ له رالیږلی، ځکه هغه تشریح کړی. ځکه دین په تشریح کې معلم ته ضرورت لري. نو چې معلم نه وي ته به یو شي نه یو مطلب اخلي او د خدای به بل مطلب وي. د الله مراد به یو صحیح او ستا مراد به بل صحیح. کافرانو اعتراضونه په نبی علیہ السلام کول. یو اعتراض په نبی کریم صلی الله علیه وسلم داو چې موږ له د اسمان نه لیکلی راشي چې زموږ نمونه پکې چې پلان کې خانه ایمان راوړه او پلان کې خانه ایمان راوړه، دا دی پکې. نهمه سپاره کې سورۃ الاعراف کې خدای دا بیان کوي. خدای وایي داسې نشي کېدی. الله تعالی دا کولی شو چې داسې کړي وي، خو خدای پوهېده چې دوی ایمان نه راوړي او الله تعالی په دې پوهېده چې خوی بد او بهانه بسیار، چې بد خوی نو بیا بانې ډېرې، دوی ایمان نه راوړي هسې بانې کوي. ابو جهل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي زما لاس کې څه دي، که دا دې وښوده نو بیا ایمان راوړم. نبی علیه السلام ورته دا خو به وښیم، خو چې دا په خپله دا ستا لاس کې څه دي چې دا ووایي چې مونږ څه یو، بیا خو به مې منې که نه. او ورته یا بلکل به ایمان راوړم. د ابو جهل په لاس کې شګې کاڼي وو، یو څو واړه واړه کاڼي وو. هغوی د الله تسبیح بیان کړه او د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ ګواهي وکړه چې رښتینی پیغمبر دی. او ابو جهل بیا مو نه مانه، وایي دا جادوګر دی. نو چې نه یې مني هسې یې نه مني. نو خلاصه د خبرې دا ده چې دا دین الله تعالی بیا د نبی علیه السلام نه وروسته صحابه او تابعین او تبع تابعین تر دې زموږ زمانې پورې را رسېدلی. ګورئ دا د رجالو په واسطه، د شخصیتونو په واسطه موږ له را رسېدلی. شخصیت چې پکې نه وي، موږ او تاسو مونځ مور پلار نه زده کړی، استادانو نه هم زده کړی دین. نو چې دا شخصیتونه ترې لرې شي نو بیا موږ په دین نه پوهېږو. دې وجې نه عبدالله ابن المبارک رحمه الله یو لوی عالم تیر شوی، دته امیر المؤمنین په الحدیث وای، د حدیثو د دنیا بادشاہ دی. وای لولا العلماء لصار الناس کالبهائم، که عالمان نه وای نو دا خلق به د څاروو په شان وای. ځکه دین خو عالمانو را رسولی او ډېرو مشقتونو او تکلیفونو باندې را رسولی. تکلیفونه برداشت کړي، زخمونه، وجل، شهادتونه، جیلونه، هر څه برداشت کړي. خو دا دین کې دین موږ ته پوره را رسولی. کم چې د رسول الله دین دی حق موږ سره دی. موږ یقین سره ویلی شو، قسم سره ویلی شو چې په الله مې د قسم چې دا هغه کتاب دی چې په محمد رسول الله خدای را لېږلی، یو حرف هم پکې بدلون نه دی شوی. او دا دین هغه دین دی چې محمد رسول الله ته الله د جبریل په واسطه را لېږلی، په دقه دین دی، هېڅ ذره بدلون هم پکې نشته. دا موږ یقین سره ویلی شو. ځکه د عالمانو قربانۍ دي، د صحابه قربانۍ دي، د تابعین او د تبع تابعین او د هغې نه وروسته د دې خلکو چې کومې قربانۍ دي دا د هغې نتیجې دي. دا څلور مذهبونه په دې کې مونږ او تاسو چې د چا په مذهب یو د هغه نوم د امام ابو حنیفه رحمه الله.
امام ابو حنیفه ډېر لوی سړی عظیم شخصیت د ډېرو قربانۍ سره د دین تشریح کړې ده امام شافعی رحمه الله امام مالک رحمه الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا د څلورو مذهبونو امامان دي دوی ډېر تکلیفونه برداشت کړي امام مالک رحمه الله په مدینه منوره کې خلکو له دین ښوده مسجد نبوي شریف کې بناست او د حدیثو درسونه به یې کول بادشاهان به راتلل د بادشاه بچي به راتلل دنه به حدیث زده کول امام شافعی رحمه الله وایي زه یو ځلې ورغلم او بادشاه راته خط لیکلی و او دی عالمانو دا دین خوددارۍ سره را رسولی خوددار چاته تم او لالچ نه دی کړی د پیسو په بدل کې دین نه دی خرڅ کړی نه پکې تغییر راوستی نه د بادشاهانو په خپو کې دا دین غورځولی دا عزت د بادشاه په خپو کې نه دی ذلیله کړی بادشاه خط ولیک امام شافعی ته خط ورکو د مدینه گورنر ته چې مدینه گورنر ته ویسا او هغه به تا سره لاړ شي امام مالک ته امام مالک به تا ته سبق وایي سپارش د بادشاه سپارش امام شافعی سے بوئی زډیر خوشاله او چې بادشاه مې سپارش وکړو ښه سبق براته وایي نو چې مدینه منورې ته لاړم گورنر لمې دا خط ورکړ چې بادشاه دا خط را کړی د امام مالک ته را سره لاړ شه چې ما ته سبق ووایي گورنر ډېر خفه شو چې بادشاه که ما ته ډېر لوی کار ښودلی وی چې د دې غر نه ګټې راوړه د بل غر له وړه نو دا مال اسانه و او امام مالک سره ملاقات خو بلا ګران کار دی هغه خو ما سره ملاقات نه کوي چاته ټیم نه ورکوي خو راځه چې د بادشاه خط دی چې در سره لاړ شم د امام مالک رحمه الله کور ته لاړه دروازه یې وډبوله خادم راووته وایي څوک دی وایي امام صاحب ته ووایه چې گورنر راغلی هغه ورته چې خادم ته ویل چې گورنر ته ووایه چې امام مالک په خپلو کارونو کې مشغول دی د دین کتابونه ګوري چې کله فارغه شي بیا به د روزي نو بار انتظار کوه گورنر د سار نه تر غرمې پورې انتظار غرمه کې خادم راغی یو کرسی رویسته بار قیمتي کرسی ادای کې خوده او امام مالک رحمه الله راووتو په دې کرسی کېناست گورنر لاسونه رپیږي خط یې ورکړه چې دا بادشاه را لېږلی چې امام مالک رحمه الله دا خط وکتو نو ډېر غوسه شو او ورته وایي ښه د رسول الله میراث د حدیث او د دین علم دا به زه اوس د بادشاه په سپارښتونو خلکو له ښیم دین په ښودنو کې سپارش نشته هر سړی دی راځي او دین دی زده کوي طالب العلم که هر څوک د هر چا زوی که غریب او که مالداری که د هر خاندان سره تعلقي که د هرې قبیلې سره تعلقي هغه دی راځي دی که د سپارش کومه خبره ده امام شافعی رحمه الله وایي زه خو خفه شوم خو تکړه‌توب مې دا وکړو چې زر مې ورته وي چې قربان زه سید یم د رسول الله په اولاده کې یم بس امام مالک رحمه الله را پاسېده ودرېده د احترام نه چې ښه ته سیدي ما ورته چې او راته چې په دې کرسۍ کښېنه ما ورته چې صاحب په کرسۍ نه کښېنم خو سبق راته وایه هغه کتاب لیکلی و موطا چې موطا راته ووایه چې زه یې تا نه واورم او زه ستا نه د حدیثو روایت کوم وای هغه راته چې بس راځه د خیره سبا نه راځه مسجد نبوي شریف ته جومات ته او زه به تا ته مستقل ټیم در کوم او سبق به درته ویم نو علماء کرامو دا دین ګورې خوددارۍ سره را رسولی خودداري امام بخاري رحمه الله نه یو بادشاه مطالبه وکړه بادشاه ورته وایي ته خو دې جومات کې سبق وایي طالبان راځي ښه خبره ده خو زما بچي دي دا به څنګه چې هغه ورته وایي ادم راځي کړه دا خو ښه خبره ده بادشاه ورته نه ډېر طالبانو کې غریبانانی جامې زړې او ډوډۍ یا صحیح یا نه صحیح او د دې پیزار صحیح نه او د غریبو خلکو بچی دي دې سره په د بادشاه زامن ناستي نو خو وایي څه وکړو
وای دربار ته به راځي یو ټیم وټاکه زما زامنو ته به سبق وایي. امام بخاری رحمه الله ورته نه داسې نشي کېدی، علم له خلق راځي، علم د خلکو پسې نه ځي، علم دربارونو له نه ځي چې زه به دربار دروازه در ټکوم او بته به ما ته زه به ولاړ یم چې بادشاه زامنو له زه سبق ویم. دا هېڅ نه کېږي. ستا زامن دې راځي جومات کې د نورو طالبانو سره دې سبق وایي که نه. بادشاه ورته ویل یا به زما خبره مني او یا دې د وطن نه وباسم. هغه ورته ویل د خدای هر ملک ملک خداست که ملک، هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. هر وطن زما وطن دی ځکه زما د خدای وطن دی. دا زه خو سبق ویم دلته نه هلته به ویم، هېڅ خبره نشته چې نه مې پرېږدې ځم به درنه. تاسو به پوه شئ. هغه پارسی کې وایي ملک خدا تنگ نیست او پای فقیر لنګ نیست. وای د خدای ملک څه کم ورکوټی خو نه دی، د خدای دنیا غټه دنیا ده او د فقیر د خپې ګوډې نه دي چې نشي تللی. دلته نه هلته به د دین خدمت دی کوم به هېڅ خبره نشته. ایسته روان شه وطن یې پرېښود. هارون رشید بادشاه دی او د به دا زامن بیا امام شافعي رحمه الله ته سبق ته رالیږل. نو هارون رشید به تپوس وکړو د وزیرانو نه چې ډېر عزتمند به څوک کې په دې مسلمانانو کې په دې بغداد کې. وزیران ورته بادشاه صاحب ته یې که نه، نو بادشاه نه لوی عزتمند څوک؟ هغه ورته نه زما نه بل لوی عزتمند شته. وایي هغه څوک دی؟ وایي امام شافعي رحمه الله دی. وایي هغه څنګه؟ وایي هغه داسې چې زه کله جومات ته ځم نو بچي یو بچی مې دوه بچي مې دي، یو پکې رامنډه کې چپړې رانه والي بل غلی ناست دي. کله بل رامنډه کې هغه رانه چپړې پیزار والي بل ناست دي او بس کی دي. زه د هغوی احساساتو ته ګورم. د هغوی احساسات دی چې موږ یو د ثواب کار وکړو او ټیک د ثواب کار دی. خو چې کله امام شافعي رحمه الله جومات ته راننوځي زما دا بچي یو دواړه ورمنډه کی او کم یو ته چې دا پیزار په لاس ورشي نو هغه په صادر باندې صفا کی او په دې بل فخر کوي چې تا ته میلاو نشو ماله میلاو شو. نو زه پوه شم چې امام شافعي رحمه الله زمانه ډېر معزز دی. یو دویم دا ده چې یو ځلې ما بچي لیدل د دواړو جګړه شو، یو ویلې زه به رالم بل ویلې زه به رالم د امام شافعي رحمه الله پیزار. یو ورته ویلې داسې چل به وکړو دا صادر به ونیسو او دا پیزار پکې واچو دوه پیس کې به ته ونیسي او دوه به زه ونیسم د امام شافعي رحمه الله پیزار به ویسو. و دې منظر لما قتل نو زه پوه شم چې امام شافعي رحمه الله زمانه ډېر معزز دی. دا ځکه معزز و چې د بادشاه دربار کې د علم عزت د هغه په خپو کې نه دی اچولی، دا دین صحیح طریقې سره موږ له را رسولی. قربانای بلا قربانای برداشت کړي. امام ابو حنیفه لوی شخصیت تو خو جنازه د جیل نه راوتې ده. بادشاه سره وران شو هغه جیل لکه جیل کې وفات شو او د جنازه د جیل نه راوته. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه ډېر لوی سړی دی، عظیم شخصیت دی، د هغه جنازه د جیل نه راوتې ده. امام احمد ابن حنبل رحمه الله څومره کلونه جیل کې تیر کړي دي او درو باندې وهل شوی دی. دا قربانای برداشت کړي خو په دین چا سره سودا نه ده کړي. دا دین من او عن موږ له را رسولی. د زموږ دپاره دوه څیزونه دي، یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه او تابعین او تبع تابعین او هغه شخصیتونه چې تر اوسه پورې موږ له دین را رسولی، او دویم دین. یو دین دی یو هغه دې ته کتاب الله وایي، او دویم هغه شخصیتونه چې دین موږ له را رسولی هغې ته رجال الله وایي. دا دواړه ضروري دي او موږ ته اهل سنت والجماعت وایي. اهل سنت معنا د دین والا خلق، والجماعت د شخصیتونو والا خلق، د صحابه او د جماعت خلق چې د صحابه او د جماعت پسې بځي. دا دوه څیزونه دي. موږ ته اهل سنت والجماعت ځکه وایي چې موږ کې دا دوه څیزونه دي. دین پسې ځو خو د دین تشریح کې به د بل چا پسې ځو، ځکه موږ خو د دین تشریح نشو کولی، کمزور یو. د امام ابو حنیفه پسې به ځو، څوک به د امام شافعي پسې ځي، څوک به د امام مالک پسې ځي، څوک به د امام احمد ابن حنبل پسې ځي. او موږ په هر رکعت د مانځه کې دا سوالم کوو اهدنا الصراط المستقیم. خدای موږ په کتاب الله کلک کی قرآن باندې او بیا صراط الذین انعمت علیهم باغ خلکو په لارم کلک کی چې تا په انعام کړی. رجال الله د هغې شخصیتونو سوالم کوو چې خدای شخصیتونو پسې بوځي. الله تعالی دې موږ تاسو ته صحیح دین باندې پوهه راکړي
او الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي او الله تعالی دې موږ او تاسو ته د بزرګانو سره د نبی علیہ السلام او صحابه او تابعین سره محبت را نصیب کړي. خدای دې تاسو موږ د بی ادبۍ نه محفوظ وساتي. واخر دعوانا الحمد